د مسلمان خلاف منصوبې جوړې کړې دي او هغه رښتیا کړي دي، هغه سرته رسولي دي. او مسلمان چې راپاڅي او بیا هغه بیک وړه او پاسمانده مولا چې د ټکي د تعلیم او تربیت نه خبر نه، د قرآن په آیت پوهېږي نه په معنا پوهېږي، بکواس به کوي، هغه به یې مخې ته نیولی، د قرآن نه به یې ګپ جوړ کړی. بیا وایي خلک قرآن ته غوږ نه ږدي او خلک قرآن ته نه کښېني. ته خو قرآن شروع کړه چې خلک ورته کښېني که نه، تا خو مخې ته قرآن نیولی بکواس کې. په دې وجه قرآن د مسلمان خلاف نه دی راغلی، قرآن د مسلمان حوصله افزایی کوي، د یهودو حوصله شکني کوي. په دنیا کې د ټولو نه بدترین کافر یهود دي، منافقین یهود. بیا د دوزخ 9 طبقات دي، حدیث مبارک کې راځي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین په ټولو نه لاندې طبقه کې د اور، د هغې له پاسه به یهود وي. او منافقین د یهودو پیداوار دی. ولې مکه کې منافقین نو؟ ابو جهل مشرک خو منافق نو، ښکاره کفر کو، لعنه الله. ابو لهب کافر خو منافق نو. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کو مدینه ته لاړ، مدینه منوره کې یهود آبادو، هلته هغې منافقین دا پیدا کړو. دغلاپن، دغلا پالیسی، دومخستوب، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر منہ میں ہو یا سنگ ہو جا. یا ش کافر یا ش مومن دواړه کېدلی نشي، سینه یوه ده پکې دوه زړونه ځایدلی نشي. هغه یهودو منافقینو خپل انجکشنې مسلمانانو ته کړي دي او د مسلمانانو ترمنځ مذهبي فرقه پرست پیدا کړي دي، د مولیانو په شکل کې هم پیدا کړي دي. هغې قوم د یو بل سره جنګوي، هغې خلق د یو بل سره جنګوي، چېرته به اتفاق ونه ګوري، خو بس چې ګوري جو بس د مړي د اورېدو خبرې دي او د مړي د نه. مولا دې غرق که چې غرق شي نو لږ خو په خبره شو، د بېګله ځان پویه که چې جنازې ته تیار ولاړې او ته فرض مونځ نه کوې، اختر ته تیار ولاړې او ته فرض مونځ نه کوې، دا ته فرقه پرست نه شوې، ته څه شو؟ په بل باندې چې اوږدې اوږدې فتوې لګوې چې قبر ته سجده کوي. تا خو الله ته 10 کاله وشو سجده نه ده کړې، ته په بل باندې څنګه فتوه لګوې چې قبر ته سجده کوي؟ کو هر څه ته سجده کوي، ستا نه غوره، تا خو الله ته سر نه دی ټیټ کړی. ته خو چې راپاسې د چندې دپاره راپاسې او بیا سملې او ته بیا بل ته څه وایې چې دی قبر ته سجده کوي. دا فرقه واریت و مونږ فرقه واریت ختم که. دا تا چې کوم فرقه واریت پیلو کړی دی، خلک دې جنګولي دي، پرېږدي ته ځه خلک جنګې. ته څه ما فرقه واریت ختم کو، ته وایې ډمې به ګډې دي، ما ختم کړې اوس هم ګډېږي. ته وایې قبر ته به سجدې کېدې، ته دا تا دربار ته ورشه چې خلک دې څول څول کې ودې شپېلئ. ته هلته کې ووایه که نه چې قبر ته سجده حرامه ده. دلته کوم کافر قبر ته سجده کړې ده چې ته راځې او په مسلمانانو کې فرقه واریت پیلاوې؟ خپل الله رب العزت ته سر نه ټیټې پروت یې، پرېږده او ځه خلک مه جنګوه. د علماو خلاف به ټول عمري ستاسو خولې کولاویږي او د علماو خلاف او د تبلیغانو خلاف به ټول عمري تاسو بکواس کوئ. تا خو د میله دې جوړه کړې دي، اتوار په ورځ د ښځو نه چندې کې او ځان له پې تنخوا را پیدا کې، او چې کم تبلیغان فی سبیل الله کار کې او محنت کوي، ته په هغې پسې بکواس کې او خبرې کې. دا ته مذهبي فرقه پرست نه یې، دا ته څوک یې؟ خپل ګریوان کې دې لږ سوچ وکړه، سترګې دې رڼا کړه. اوره بار بار زمونږ نهج دا دی، زمونږ منهج دا دی، مونږ د چا خلاف خبره نه کوو، خو چې بکواس کې مونږ د هغې بیا جواب کوو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مونږ بار بار دا خبرې اګنور کوو، نظر انداز کوو چې دا خلک دی او خیر دی او لګیا به یې وی به او کوي به. مونږ بار بار در پسې خوله نه کوله، واوره چې بیا به خبرې ته ګورې تیار نه شي، او تیار شوي هم نه یې او تیارېدی هم نه شي، درته اوس هم یم. دا یو دلیل د حقانیت د عالم دپاره دی چې دی به د بل عالم تصدیق کوي. دا عالم د حقانیت، دا دلیل د حقانیت د آسمانی کتاب دی، د بل آسمانی کتاب تصدیق به کوي. دا دلیل د حقانیت د یو پیغمبر دی چې دی به د تمام انبیاء کرامو تصدیق کوي او دی به د مسلمان خلاف نه کوي، پیغمبر د پیغمبر خلاف نه کوي، آسمانی کتاب د آسمانی کتاب خلاف تکذیب نه کوي، د هغه تصدیق کوي. واوره الله پاک یهودو ته الله پاک فرمایي چې ما کتاب ورکړی دی، دوی هغه کتاب چې دی نو دوی څه کوي؟ دوی چې کم معتدل مزاج اهلی کتاب دی هغوی د قرآن کریم تصدیق کوي، ګوره تکذیب نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول او خامخا یقینا